السلام علیکم خو اوریدونکو کتونکو روغ جوړ صحیح برابر به الله م روغ جوړو صحیح برابر لرم زه نن تاسو ته د غریبۍ لرې کولو او د مالدارۍ راوستلو د نبی علیه السلام یو ښودلی شوی عمل ښیم د نبی علیه السلام یو صحابي راغی د نبی علیه السلام خدمت کې حاضر شو ویې فرمیل د الله رسوله ما ته دنیا چې دی شا کړې د ډېرې زیات غریب شوی یم څه راته په لاس نه راځي چې کوم څیز ته ګوتې ورلم د الله رسول هغه څیز رانه چې دی لاړ شي او په لاس راته نه راځي مثال په طور زه د سرو له ګوتې ورلم د هغه نه چې دی راته خاورې جوړې شي نبی علیه السلام ورته وفرمیل د الله بنده زه ته د پرښتو یو عمل نه ښیم هغه عمل چې د هغې په وجه انسانانو ته رزق ورکړی کېږي انسانانو ته چې دی د هغې د وجې نه رزق ورکړی کېږي نو هغه صحابي ورته فرمایي د الله رسوله دا خو راته وښیه او نبی علیه السلام ورته دا هم وفرمیل چې ته دغه عمل شروع کړي نو دنیا به تا ته چې دی ذلیله راشي د هر څه به تا ته چې دی ذلیله راځي دا به تا ته چې دی ستا به ماتحت شي نو هغه صحابي ته نبی علیه السلام وفرمیل هغه د پرښتو عمل چې دی هغه دا دی چې کله صبح صادق وخیږي سحر وختي چې کله صبح صادق خیږي او یا چې دی د سحر مانځه پسې ډایرکټ چې دی دا تسبیحات د پرښتو چې کوم دی دا سل وارې وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله مختصر کلمات دي دا ویل ته وایه د دنیا چې د هغه به تا ته ذلیله به درته راشي دغه صحابي فرمایي وای ما چې دی دا عمل شروع کو یو هفته پس چې دی وای مال الله دومره مال راکو چې زما سره د دومره مال حال دی چې زما سره دا فکر دی چې دا مال د کم ځای نه راوالم او کم ځای کې کېدم دا مال د کم ځای نه راوالم او په کم ځای کې کېدم په یو هفته کې وای الله مال دومره مال چې دی هغه راکو نو اوریدونکو کتونکو دا چې دی د نبی علیه السلام یو ښودلی شوی عمل دی د ښودلی شوی وظیفه ده د خیر او د برکت ده د پرښتو چې دی تسبیحات دي نو دا په خپل عمل کې راولئ الله به هم چې دی د دنیا ضرورت پوره کی او دا ویډیو چې د ثواب په نیت ور سره شیر کې نورو چې دی هغه ګروپونو کې نورو ملګرو سره شیر کې نو د نورو چند چې دی د دنیا پیدا به مو شي او د آخرت پیدا به مو شي دا ویډیو چې دی هغه ځان سره شیر کې او په خپل هم چې دی په دې باندې عمل کوي دغه تسبیحات چې دی دا شروع کوي الله به دنیا او آخرت ښایسته کړي هغه دا دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم